أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. زما انتهائی عزت منو گرانو رونو او زما هاغه خويندې مایندې څوک زما درس په کورونو کې اوري، الله رب العزت دې موږ ټول د عمل توفیق راکړي. زه سراج علي ابن عمر صادق د مانګا ضلع شانګلین تاسو ته مخاطب یم. زمونږ دا درس قرآن دا سلسله چې ده دې کې سورة النحل چلیږي، آیت نمبر 72 73 او 74 ما ستاسو مخکې تلاوت وکړو. الله رب العزت نه دعا ده چې الله تعالی ما درست انداز کې د بیانولو او موږ ټول د عمل توفیق راکړي. الله فرمایي والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم. الله غزات ته چې هغه تاسو لپاره تاسو د ځانونو نه بیبیانې پیدا کړې دي، یعنی دغه انسانانو کې چې کوم دی الله چې کوم دی دوه فریقه پیدا کړل، یو نر یو ماده، یو ښځه یو سړی، او دینه چې کوم دی الله عزت افزایش نسل کوي، د انسانانو نسل زیاتوي. وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده، او بیا د هغه بیبیانو نه الله رب العزت تاسو له زامن را کړی دي، وحفده او نسی او الوادونه را کړی دي، ورزقكم من الطيبات، او الله رب عزت تاسو له پاک ښکلی رزق را کړی دی. افبالباطل یؤمنون وبنعمت الله هم یکفرون. اے انسانا د دومره نعمتونو باوجود د بیا هم چې کوم دی باطل باندې ایمان راوړي او د الله د نعمتونو انکار کوي، دا تعالی نه ده پکار چې الله تعالی باندې دومره انعامات کړي دي او ته چې کوم دی بیا هم بت پرستی او شرک پرستی کې مبتلا ہے. الله تعالی زامن را کړی دي، واړه را کړی دي، الله تعالی نور نعمتونه را کړی دي، هغه باوجود چې کوم دی د الله نه غیر طرف ته چې کوم دی جھکاویږي او سجده کوي. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. او انسانانو يعبدون من دون الله، الله نه علاوه د بل خدای د بل ذات دغه عبادت کوي. ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا، چې هغه نور شیونه هغه بوتان چې کم دي د الله نه غیر چې کم خلق دی، الله نه غیر چې کم تخلیقات دي مخلوقات دي، هغه په دې خبره هیڅ قدرت نه لري، هیڅ طاقت نه لري چې د ځمکو اسمانونو کې چې کم مخلوقات دي هغه له رزق ورکي، او په هیڅ شي باندې هغه طاقت نه لري. او بل ځای کې الله فرمایي چې هغه خپل ځان نه مچوم نشي لري کولی، ان دومره کمزوري دي. او د الله په مقابله کې چې کوم تاسو هغه خدایان جوړوي، نعوذ بالله. فلا تضربوا لله الامثال، الله رب العزت تاسو مثالونه مور کوي. ان الله يعلم وانتم لا تعلمون، الله پیژني او تاسو نه پیژنئ. دلته فلا تضربوا لله الامثال چې الله له مثالونه مو ورکوي. کافر وبا دا یو مثال ورکاو
چې یو خدای د کل کائنات دا نظام څنګه چلولی شي. اسمان دی، ځمکه ده، رنګارنګ مخلوقات دي. یو خدای د کار نشي چلولی، بلکې ډېر شي خدایان چې کوم دی، څوک به یخني راولي، څوک به ګرمي راولي، څوک به زوی راکوي، څوک به لور راکوي، څوک به څه کوي، څوک به څه کوي. الله رب العزت د دې باطلې خبرې جواب چې کوم دی په دې انداز کې ورکو. فلا تضربوا لله الامثال، الله لپاره غلط مثالونه مو ورکوئ. ان الله يعلم وانتم لا تعلمون، بشک الله رب العزت چې څه پیژني هغه تاسو نه پیژنئ. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا. الله رب العزت دا غلام بنده مثال ورکي چې هغه د چا غلام وي، لا يقدر على شيء، هغه په هر شي باندې قدرت نه لري. ومن رزقناه منا رزقا حسنا، او دویم هغه سړی چې الله هغه له رزق ورکړی دی او ډیر وسیع رزق ورکړی دی. د دوو کسانو مثال دی، یو چې کوم دی غلام دی، هیڅ طاقت نه لري، هیڅ شی ورسره خپل نشته، او دویم هغه سړی دی چې الله رب العزت والا کولا او رزق ورکړی دی. او هغه نیک سړی کولا او رزق چې الله والا ورکړی دی، فهو ينفق منه سرا وجهرا، هغه د الله په لاره کې خفیه طریقې سره او اعلانیه طریقې سره خرج کوي. هل یستوون، دا دواړه سړي چې کوم دی برابر کېدی شي؟ الحمدلله دا بالکل نشي برابر کېدی، ځکه چې یو خو غلام دی، هغه یو روپۍ چاله نشي ورکولی، ځکه چې هغه د بل چا غلام دی، د هغه روپۍ خپله روپۍ نه، د هغه د مالک ته. او بل طرف ته چې کوم دی آزاد سړی دی، هغه د الله په لاره کې خرج کوي او الله والا کوله او رزق ورکړی دی، دا دواړه نشي برابر کېدی. الحمدلله، ټول تعریفونه د الله لپاره دي. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکې اکثر خلکو ته دې باره کې علم نشته. وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. سابقه آیت نمبر 75 کې مثال چې کوم دی دلته دوه کسانو مثال ورکړل، یو چې کوم دی رزق والا، یو هغه سړی چې هغه غلام وي. دا مثال چې کوم دی یعنی د دوه بندگانو داسې ورکړی دی چې الله رب العزت چې کوم دی هغه رازق دی، هغه ټولو خلکو له چې کوم دی رزق ورکوي. بل طرف ته چې تاسو د چا نه غواړئ بت، هغه خو چاله څه شی هم نشي ورکولی، هغه په خپل ځان نه مچ هم نشي شړلی. نو الله رب العزت چې کوم دی دلته دا بهترین انداز کې مثالونه ورکړي دي. مخکې بیا الله چې کوم دی بل مثال ورکوي. وضرب الله مثل الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. او الله د دوو سړو او د دوو کسانو مثال ورکوي. احدهما ابكم، هغه کې یو چې کوم دی بالکل کون دی، ګونګه دی، لا يقدر على شيء، په هیڅ شي باندې هغه قدرت نه لري. وهو كل على مولاه، او هغه چې کوم دی خپل په آقا باندې، خپل په مالک باندې چې کوم دی هغه بوج دی. اينما يوجه لا ياتي بخير، چرته چې لاړ شي د خیر خبره نه راوړي. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل، او دویم هغه سړی چې هغه د خیر خبره او د عدل فیصله کوي او د عدل حکم ورکوي. وهو على صراط مستقیم، او هغه چې کوم دی په سیده لارې باندې دی خپل د رب د طرفه، دا دواړه چرته نشي برابر کېدی. دغسې مثال چې کوم دی د اسلام دی زما وروڼو بیګانو، چې اسلام چې کوم دی لاره د هدایت ته، اسلام کې چې کوم دی د عدل او د انصاف خبرې دي. بل طرف چې کوم دی د کفر مثال زما وروڼو بیګانو د ګونګه دی او د بهره دی او د نه اورېدونکي سړي شانته دغه مثال دی، او هغه چې کوم دی په مخلوق باندې بوج دی. نو دغسې مثالونه چې کوم دی الله رب العزت چې کوم دی ورکوي ما او مونږ چې کوم دی پوه کوي. توحید او شرک چې کوم دی پہچان لپاره الله رب العزت چې کوم دی ضرب الامثال ورکړي دي. الله رب العزت دې مونږ ټول له عمل توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.